بیا راونیسم او بیا پوی کم او پرېږده زه خیر دی پیله ځلې دی او زه خیر دی ماشوم دی او زه خیر دی ناپوهۍ کې دا کار وکړو او ماشوم زړه کې څه وایي پلار مې دوکه کو او پلار را باندې پویه نه شو او مړه موږ ته څوک څه ویلی شي دا د ماشوم دوکۍ او بعضې ماشوم ته پلار وګوري چې پلار سترګې ښکته کي او څه ورته ونه وي نو هوښیار ماشوم نورم اوبه اوبه شي وایي کاش چې د پلار ماله یو څپېړه راکړې وې او خو داسې رانه خفه شوی نه وې او سترګې یې رانه نه وې اړولې او زه یې نه وې نظر انداز کړی ځکه عزتمندو په څپېړه باندې د پلار زړه هم څه نه څه یخ شي چې زوی له مې سزا ورکړه او هغه زوی م زړه کې څه نه څه ووایي چې ما خو څه نه څه د دې کار مې غلط وکړو خو سزا مې وسکله نو هوښیار انسان عزتمندو په نه والو باندې خفه کېږي وایي ځکه د دې سړي د نظرونو نه به زه پرېوځم او ده خو زما دې بد کار ته د سره نظر ونه کړو چې دا م څه کار دی او قمقل انسان وایي ما ته څه نشي ویلی او یا قمقل انسان وایي پوی را باندې نه شو دقه عزتمندو د ګناهګار او د نیکعمله انسان دقه فرق دی هوښیار انسان ته چې د رحمت میاشت راشي دا په جړا شي چې زما ربه زه خو ستا د در لایقم نیمه او تا ماله د رمضان یو بله موقع راکړه تا ماله د معافۍ یو بله موقع راکړه تا ما ته د ځان د نزدېکت دپاره یو بل چانس راکو هوښیار انسان دا وي او قمقل انسان څه وایي وی زمړه ګورو به الله غفور الرحیم دی او مړه الله ته زمونږ په ګناهونو باندې څه میلاویږي هر شبه گویم که فردا ترک ای سودا کنم فارسی شاعر وی هر شبه گویم که فردا ترک ای سودا کنم باز چو فردا شود امروز را فردا کنم و یاره شپه ویم چې بس سبا له دا پرېږدم مړه دې رمضان کې خو زه لا نوجوان یم مړه موږ لا څه لیدلي دي یار او چې امامان او مولیان او پلاران راته په دې رمضان کې نور نصیحتونه شروع کړي دا بیل پلاران دي په جومات کې بیل پلاران دي تبلیغیان بیل پلاران دي مړه چې کم طرف ته ځي او هر سړي د نصیحت بورۍ کولاوه کړې ده عزتمندو نصیحت خلق خو خلکو ته کوي نصیحت خلق قابلو خلکو ته کوي نصیحت خلق هغه خلکو ته کوي چې دا د نقصان نه بچ شي او کم انسان چې تا د نقصان نه بچ کوي نو دا ستا خیرخوا دی کاغه الله دی کاغه رسول دی کاغه ستا مور او پلار دی او کم انسان چې عزتمندو تا د بدو نه منې کوي دا داسې دی لکه انسان چې تا د کندې نه منې کوي نو عزتمندو که ظاهرا درته دا ډېر خاندي یو انسان دی په لاره را روان دی او مخې ته کنده ده او دا دی بل سړي ته ګوري او دا بل کس ورته خاندي ماشاءالله بای بای های های ویلکم هر کله راشي نو دا خندا عزتمندو خندا دوکه ده دا تا دې کنده کې گزاري دا د منافقت خندا ده ظاهره کې په دې خندا ته دوکه شي چې سړی ډېر خاندي او ما ته ډېر شاباسۍ راکوي خو عزتمندو حقیقت کې چې کوم دی دا په کنده کې گزاري فسوف ترى اذا انکشفت الغبار افرس تحت رجلک ام حمار وی زر دی چې تا ته به پته ولګېږي چې ته په اس باندې سور وي او که په خر باندې سور وي خدا چې کله عزتمندو په کنده کې پریوځي انسان بیا وایي داسې څوک نو بیا بل ته وایي خوله دې چینګه چینګه کوله اواز دې نه کول هغه ته ته په ظاهر باندې دوکه شوې حسن ظاهر پر اگر تو جائے گا یہ منقش سام پہ ڈس جائے گا ورنہ غافل یاد رکھ پچھتائے گا وی دا خو رنگین مار دی ته د مار په کتلو باندې دوکه شوې دې ته د سوچم لا نړی چې دا چکم لګی او بس د هغه په رنګینۍ کې داسې مبتلا شو ډېر مزیدار دی نو چې ورنږدې شو چې ټکې درکو نو بیا دې بې دوکه شوې په ظاهرین رنګینۍ باندې دوکه شوې ته نو عزتمندو دې ته سوچ کول پکار دي دې حوالې سره عزتمندو دا د جمعې بیانات وي او دا خبرې اترې هم د دې دپاره چې موږ او تاسو د ګاټیانو نه بچو د کندو کپرو نه بچو
او د سختو خبرو نه او د سخت ځایونو نه هغه شو د دې دپاره چې زمونږ دنیا هم ښه شي آخرت هم ښه شي. بعض وخت کې عزتمندو د دنیا په عیش و عشرت کې انسان گرفتار وي او مال و متاع سره ډېره زیاته وي او دا ګناه کوي او هغه مال و متاع یې نه کمیږي، بدن یې نه کمزوری کیږي، نو دته د مولیانو د قرآن دا خبرې په ذهن کې نه راځي. ځکه انسان ظاهر پرست دی، دا ظاهر ته ګوري، څه چې د ده مخې ته موجود دی دا دې ته ګوري، کوم څیز چې د ده نه پنای د ده ته پته وي. لکه ګوره مخامخ خلک ما ته ښکاري، نو که په دې کې یو انسان څنګه سترګې بدلوي زما ورته ریاکشن بدلیږي، رد عمل پیدا کیږي. شاته ما ته پته نشته چې څه کیږي بار د ګراوند د سړک باندې. دغه رنګې انسان ظاهر پرست دی، نو انسان ته خپل موجوده حال ښکاري، آینده ورته نه ښکاري. نو په موجوده حال کې د ده سره عیش هم شته، عشرت هم شته، مال هم شته، متاع هم شته، ګناه هم کوي، نه مال کمیږي او نه عزتمندو چې کم دی صحت خرابیږي. وایي مړه کم دی که ظاهرا نه وي خو د ده عزتمندو عمل سره دا ظاهریږي. وایي مړه چېرته به یي خو بدي به چېرته یي او عذاب به یي خو چېرته به یي، نو ده ته نه معلومیږي. او الله رب العزت څه یؤمنون بالغیب، زما بنده دا غیب په نظام ته نه خبر، او که زما په خبره د یقین نه راځي چېرته تجربه کار سړي سره کېنه. زما د امریکې د یو کافر نه تپوس وکړه، زما د روس د یو سړي نه تپوس وکړه چې کوم انسان بد کار کوي د دې نتیجه او رزلټ ښیي، نو یو کافر به هم درته وایي چې نه چې څه کرې هغه به ریبې. as you saw so shall you reap. یو انګریز هم تا ته دا نصیحت کړی دی چې زما بنده که زما په خبره د یقین نه راځي نو هغه د امریکې د انګریز په خبره خو یقین وکړه، ځکه د هغه ته ډېره زیاته مني چې امریکې والا کومه خبره وکړي او روس والا کومه خبره وکړي هغه رښتیا کېږي. نو هغوی هم درته دا ویلي دي چې څه کرې هغه به ریبې، دا خو درته هغه هم ویلي دي. او دغه رنګ عزتمند رحمان بابا م وایي ما په غنم کې وایي انار لیدلی نه دی. او دغه رنګ عزتمندو د بل څیز نه راټوکېږي. الاناء یترشح بما فیه، وایي د لوښي نه هم هغه شی ساسي کوم چې په هغې کې پروت وي. د اوبو د لوښي نه اوبه ساسي، د زارو د لوښو نه زار لاندې ساسي قطرې ترې پرېوځي، او د شاتو د لوښي نه شات ساسي. نو بس وګوره چې برتن کې دي څه دي. نو عزتمندو دا ټول عملونه وایي عمل د لارې مل دی، دا هوښیارانو ویلي دي او دی د زندګو د تجرباتو نه ویلي دي. او که دا زندگی داسې آزاده وي چې څه کې هغه کوه، نو بیا خو د انصاف زندگی نشوه، بیا خو د انصاف قانون نشو. او الله رب العزت انصاف والا قانون جوړ کړی دی. الله رب العزت وایي انی حرمت الظلم علی نفسی فلا تظالموا على انفسکم. مام په ځان باندې ظلم حرام کړی دی، زه په چا ظلم نه کوم، چا سره بدې نه کوم. ای ایماندارو تاسو باندې مې حرام کړی، په یو بل به ظلم نه کوئ، په یو بل به ظلم نه کوئ. نو د دې وجې نه عزتمندو ظلم دوه قسمه دی. یو ظلم دی د الله احکامات نه منل، حقوق الله، او دویم ظلم دی حقوق العباد. نو د دواړو نه به ځان ساتي. بعضی کسان دی کې زیاتې کوي او کمې کوي، بعضی کسان حقوق العبادو له دومره زور وکړي چې حقوق الله ته پاتې شي. وایي بس مړه بل سره ښه کوه او چا باندې ظلم مه کوه، او نور چې هر څه کې هغه کوه، که شراب څکې، که کباب کې، که مونځ کې او که نه کې، بس خلکو سره صرف ښه کوه. انسان الله د دې دپاره پیدا کړی دی چې خلکو سره ښه کوي. انسان الله د دې دپاره هم پیدا کړی چې الله وایي ما سره به هم ښه کې، نورو سره ښه کې، نو ما چې پیدا کړی هغه ښه څه شو. په انسان باندې د انسان حق زیات دی که د الله؟ د الله. که الله نه پیدا کړی نو ښه به هم دې نه پېژاندې او بد به هم دې نه پېژاندې. نو داسې نه دي کول پکار چې یو انسان د انسان ښه خو نه هیروي او د الله ښه هیر کي. نو دا غلطه خبره ده چې یو انسان وایي بس صرف مړه حقوق العباد دي او دا نور کارونه چې څه کې نه، حقوق الله هم خیال ساتي. څنګه چې یو انسان خفه کېږي د انسان حق نه ورکوي، نو چې د الله حق نه ورکوي الله هم خفه کېږي که نه، چې ما د سره څه بد کړي دي، دا مې د سره بد وکړو چې پیدا مې کړې، دا مې د سره بد وکړو چې بچي مې درکړه، دا مې سره بد وکړو چې د اسمان چت مې درکړو، دا مې د سره بد وکړو چې ځمکه مې درکړه. نو الله موږ سره بد څه کړي چې د الله خیال به نه ساتي؟ نو د الله به د ټولو نه زیات حق. که یو انسان ټول عمر حقوق العباد پوره کوي خو دا شرک کوي، نو د الله بخي څومره غټ حق دی.
که ټول کافران الله رب العزت وي د قیامت پر ورځ دا ټوله ځمکه مال راکوي چې ما د دوزخ نه بچ کا، الله وایي نه بچ کوما. دا حق د الله دومره لوی دی د شرک نو د کفر نه ذات ساتل چې دا د حقوق العباد نمبر دی. ځکه که حقوق العباد کې ته ګیرم شوي نو د دوزخ ته به لاړ شي، خو واپس به جنت ته ځي که نه ځي؟ ځي به، ځکه خپله سزا ده که نه. خو عزتمندو که د الله حق په کفر او شرک کې ګیر شوي او د دنیا ټول حقوق العباد دی ژوندي کړي، بیا هم دی الله نه بخي. ځکه الله وایي دا زما یو حق چې کم دی دا به خامخا منې. ها د هغې نه بعد بیا حقوق العباد ډېر اعلی دي. ها یو انسان مثلا نیک اعمال هم کوي او د حقوق العباد خیال نه ساتي، نو سره د نیک عملونو نه به دوزخ ته ځي. دا حقیقت دی. دیو جن نبی علیہ الصلوۃ والسلام وایي شهر المواسات، ای زما امتیانو دا د رمضان میاشت د خواخوږۍ میاشت ده، دا د خیرخواهۍ میاشت ده. د بل مسلمان خیال اوسه. خیر الناس من ینفع الناس، تاسو کې ګوره بهتر هغه دی چې بل سره ښه وي، او که تاسو بل سره بد وکړو نو ستاسو دا نور حقوق الله د ایمان نه علاوه دا تاسو د جهنم نه نشي بچ کولی. بیا دومره لوی حیثیت دی بیا د حقوق العباد. خو عزتمندو هغه توازن برقرار ساتي، داسې نه چې بس یو طرف ته میلان وکړي، هر څه به خیال ساتي. نو د دې وجې نه عزتمندو دا د مواساتو میاشت ده، خواخوږۍ میاشت ده. خواخوږۍ څه ته وایي؟ خواخوږۍ موږ دې ته م وایو چې مثلا یو سړی دی روژه ماتې نه کوي، موږ په روډ باندې ودرېږو هغه باندې روژه ماته کړو. بلکل حدیث کې راغلی دي چې کم انسان په داسې وخت کې په انسان باندې روژه ماته کړي، نبي علیه السلام وایي زه به د حوض کوثر اوبه پیس کما. خو عزتمندو خواخوږۍ یو نور څه شکلونه دي که نه؟ صرف په روژه کې موږ صرف روژه ماتي ته خواخوږي وایو. یو کجوره سړي له ورکو او داسې وایي چې موږ د جنت په دروازه ودرېدلو. نو عزتمندو که یو انسان مثلا دومره صبر کړی ماښامه پورې، نو هغه که کور ته ماسخوتن ورسېږي نو یو ګنټه صبر نور هم کولی شي. خدا یاد لري عزتمندو خواخوږي دا هم ده. یو انسان بیمار دی ته د هغه له د بیمارۍ پیسې ورکړي، صرف کجوره ورکول نه دي. یو انسان له کجوره ورکړه هغه غریب له کجوره بده ده، دا به څه کوي؟ یو انسان له روټۍ ورکړه ښه ډېره، خو هغه له د وریجې او داس هغه بد دی بیمار دی، نو هغه به پیسه کوي. خواخوږي دا ده چې انسان د بیمارانو خیال وساتي. خواخوږي دا هم د عزتمندو یو غریب سړی تا له رالی دکان ته او ته وې ساده ګل رالی غم مه کوه جوړه پې ګرانه خرڅوم او دا مال پې ګران مې خرڅ کو. یاره مړه یو سړی راغلی و که نه په هېڅ هم نه پوهېدو، بس دوه الفاظو کې مې چې کم دی سړی دغه کو، بس منه دا یو سوټ مې چې خرڅ کو او دا یو د میک اپ سیټ مې چې خرڅ کو او دا نن مې چې کم عزتمندو د عطر خرڅ کړي، بس دا مراله د ټوله ورځ دپاره کافي ده. او بل ته یا الله ته زما روژه قبوله کړي. په ګاګ باندې عزتمندو رحم کول په رمضان کې دا هم خواخوږي ده چې بھئی دې ګاګ له به زه په رمضان کې ګران شی نه ورکوم، بس عام روټین سره چې کوم څیز خرڅومه، که دا ساده ګل دی او که دا بادام ګل دی، د باندې به چې کوم دی زه ګران څیز نه خرڅوم. دې وجې نه د قیامت په ورځ باندې به الله رب العزت ګیله کوي د بعضې انسانانو نه. ورې دا وورئ عجیبه حدیث دی او ډېر ناشنا حدیث دی، او د بل مسلمان د ښېګړې دپاره او د هغه د تکلیف رفع کولو دفع کولو دپاره ډېر بهترین حدیث دی. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي وی د قیامت په ورځ به الله د ټولو بندګانو نه یو درې څلور ګیلې کوي. یو ګیله به دې دا کوي وی بنده زه بیمار وم او ته زما بیمار پرسۍ او عیادت ته نه وې راښکاره شوې، نو دا بندګان به ورته یا الله دا خو موږ ته هم پته ده چې ته نه بیمارېږې، الله نه بیماري سبحانه، الله د هر عیب نه پاک دی. یا الله ته خو نه بیمارېږې، ته کله بیمار شوی وې؟ وی الله به ورته وایي وی چې ستا رور بیمارو، ستا ورېره خورزه بیماره وه، ستا پړوسي بیمارو، جوخ دکاندار بیمارو، تا ته معلومه مو چې په دې رمضان کې د هغه اپریشن دی، ته ویې زه مړه ټول عمر یې چې کوم دی همداسې تېر کړی، ځان له به یې خپله ګټلی وی که نه، زما هغه بنده بیمارو تا ته پته م وه چې هغه مړ کېدو که د ده د اپریشن نه وی شوی، ده ته د پلانۍ دوایي نه وی میلاو شوی، نو دا مړ کېدو او ستا په علم کې م دا وه هی زما بنده که ته دغه مریض ته په دغه ټایم کې ورښکاره شوی وې، نو زه به د هغه سره خوا سره موملی وې، زه هغه سره ومه. الله یې ولې مدد نه کوي؟ الله خو ډاري کوم هغه ښه کولی شي. الله پې دا بندګان ګوري که نه، دا جنت او دوزخ یې څه دپاره جوړ کړی دی؟ الله وایي چې دا ټول کارونه زه کوم نو ته به څه کې؟
ته مې د کمې ورځې دپاره پیدا کړې، ته د سویمې دپاره، ته به څه کې؟ بعض خلک وایي دا د الله وکړي که نه. نه، بیا وایي ای زما بنده یو بله ګیله به کوي، زه یو ورځ د ورځو نه ډېر زیات وږې وم او تا سره ډېر زیات خوراک و، د میاشتو میاشتو خوراک دې په کور کې جمع کړی او د بلې میاشت هم دې جمع کړی او اکاونټونو کې هم د سره پرتې وې، خو ما له تا یو نوړی روټۍ نه راکوله. او یا الله ته خو روټۍ نه خورې، تا ته خو د دې څیزونو ضرورت نشته. وایي ها بېشک دا خبره په خپل ځای صحیح ده، خو ستا یو ګاونډي هغه د خوراک درک نه لګېدو، که تا هغه له ورکړی وې دا داسې ده لکه چې ما له دې خوراک راکړی وې. زه یو ځل تږی وم تا ما له څه رانه کړه، یا الله اوبه خو نسکې، وایي ستا یو کس تږی و او تا وله اوبه نه وې ورکړې، که هغه له دې ورکړی وې نو ما به د دې ثواب تاله درکړی وې، نن به تاسو ته د هغې اجر میلاو شوی وې. نو دا داسې دي لکه ما سره چې دې ښه کړي وو، ځکه اجر خو زه در کومه که نه. ګوره د نیکۍ اجر څوک ورکوي؟ بنده خو یې تعالی نه درکوي که نه، الله یې درکوي. نو د دې وجې نه الله وایي ته به زما دپاره کار کوې، ځکه چې پیسې او د دې بدله او جنت خو زه در کومه که نو ته به دې ته نه ګورې چې پلانې بیمار دی، ځکه چې معاوضه زما نه علي، نو ما ته به ګورې. په ګاګ چې ته شی خرڅې نو ستا تمه د چا نه د دوکاندار د مالک نه چې ماله به دا تنخوا ډېره راکړي چې هلکه دغه ډېر زیات وکړلو، ډېر سامان یې خرڅ کړو. دغه رنګې عزتمندو نو د دې څیزونو خیال ساتل پکار دي. نو انشاءالله خواخوږي به کوو که نه. یو درته بله ویم عزتمندو، د خواخوږۍ دور خو ډېر غټه ده، دا خو نران خلک کوي، دا خو ښه خلک کوي چې د کم انسان په آخرت عقیده، کم انسان قبر پیژني، کم انسان حشر پیژني چې دلته به زما څه شی په کار راځي، نو دا خو هغه خلک کوي. زه درته یو وړه خبره بله کوم، د دې خیال وساتئ. وړه خبره دا د عزتمندو، که چا سره نیکي نشئ کولی، کم از کم د خپل بدو نه بل سړی محفوظ کړي. نبی علیہ السلام وایي د قیامت په ورځ به د ټولو نه شریر انسان کم یو وي، د الله په نسبت باندې د ټولو نه شر، ان اشر الناس، د ټولو نه شریر او بیزته انسان به د قیامت په ورځ باندې کم یو وي. د قیامت پر یوم القیامه، د قیامت په ورځ به هغه وایي چې د کم انسان د تکلیف د وجې نه به خلکو هغه ته سلام کوو. بعضې سړی دومره مردار سړی، که یو سړی وایي که ده ته د سلام ونکړو او د سره د ښه ونه کړو نو دا د سره نور هم بد کوي، نو ده ته چې دا خلک سلام کوي دا دوکه کېږي، وایي ما نه خلک خوشحاله دي، حالانکې د ده د تکلیف د بچ کېدو د وجې نه ده ته خلک سلام کوي. نو وایي که ښه چا سره کولی شي، وایي که ښه را سره کې وکړه، ګینې دا سپي دې رانه کورې کا، که ښه را سره کولی شي وکړه، که نه کې مې کوه، خو سپي دې رانه کورې کا. یو سړی چا سره ښه نه کوي خو په چا باندې سپي ورپرېږدي، یعنې بدې ورسره کوي. په دې رمضان کې بدې څه شی دی؟ زما تجربه کې چې کوم یو رالی عزتمندو، په دې رمضان کې عزتمندو د ټولو نه غټ بدې دا دی چې موږ او تاسو د ماښام او د ماسخوتن مونځ نه خپل بچي کوڅې ته راپرېږدو. دا یاد لرئ، او یا د ورځې خصوصا هغه واړه ماشومان چې هغه روژه خو نه نیسي، خو عزتمندو هغه نور روژه دار تنګوي. او دا به ستاسو تجربه کې وي، ځکه موږ جوماتونو کې د شپې تراویح کوو، مونځونه کوو. تاسو ګورئ عزتمندو چې کم په کوڅو کې ماشومان انډه کوي. بل یو ماشومانو عزتمندو په شاپرو پوکاڼو کې اوبه راغستې او جومات ته ورستې دي، او د ده پلار به عزتمندو په تراو کې په پیله صف کې ولاړي. ما د 3 شپو ختم وکړو، او ستا زوی چې هغه د 10 شپو ختم په بل باندې زار کو، هغې سره به څه کې. په دې کې دا یاد لرئ ولې ماشوم ګناهګار نه دی، ځکه خو نابالغه دی، خو نه پیژني، خو قمقل دی. په دې کې دا پلار ګناهګار دی. ماشوم چې نیکي وکړي ثواب یې چاته میلاویږي؟ مور او پلار ته. داسې ده که نه؟ ځکه هغه ته خو ثواب نه میلاویږي، هغه خو هم جنتي دی. که مثلا ماشوموالي کې مړ شو نو دا کوم نیکۍ چې کړي د دې ثواب به الله چاله ورکوي؟ مور او پلار له. نو سوچ کوه چې دا بدې کوي نو د دې دا بدي به هم چاته میلاویږي؟ دې مور او پلار ته، خو چې ده ته پته چې ده ته پته یو دی کنټرول کولی شي. نو کنټرول کول د ماشومانو آسان دي. چې ته تراول ځي خو ماشوم هم ځان سره بوزه که نه. قسم دی یو عالم ما ته ګیله وکړه، وایي موږ 3 څلورونه عالمان یو، زموږ بچي حافظان دي، هغه د ورځې هغه د شپې په تراو کې 10 او 2 3 سپارې وایي، او ټوله ورځ د ګاونډیانو بچي راځي د هغوی د کور مخې ته چې کوم دی انډې کوي او سورې وایي او چغې وایي، او چې وروځي کنځلې درته کوي. ستا قرآن پورې خاندي، ستا ګیره پورې خاندي، چې ته ورته قمقل سړی ښکاري چې ته څه کې. ماشومان داسې خاندي. د دې آزار دغه مور او پلار ته.
بعضې ګاونډیان د عزتمندو قاریان د شپې عالمان د شپې کتاب ګوري او دا 12 بجې قسم دی موږ خپلو ځایونو کې داسې کتلي دي د شپې 12 بجې سړی راپاسېږي او د کور په دیوال کې میخ ټکوي. نو ټیک ته د ده ضرورت دی خو داسې څه ضرورت دی میخ ته څه ضرورت دی دومره د ورځې د شپې او قاری صاحب او عالم د شپې کتاب ګوري او د دې ټکار د وجې نه یا د هغه خوب خراب شي سر سبق لځي یا دکاندار د دکاندارۍ له راځي او ټوله شپه یا د بلډ پریشر بیمار دی او ته ورته شپې په دیوال کې په 12 بجې چې کوم دی ښځې له د میک اپ دپاره المارۍ جوړی یا د خپلې ګیرې د ږمنځولو دپاره ږمونځ دپاره لګی میخ ټکې چې ځکه دا ګیره به ږمنځومه او په دې کې به تیل لګومه او دې پورې به فرشتي زنګي او الله به ماله ثواب راکوي نو په دې میخ ټکولو ماته ثواب میلاویږي او د بل عزتمندو زندګي دې تباه کړله. دې وجې نبي علیه السلام وایي لا يدخل الجنه واورئ زما امتیانو قسم دی وایي جنت ته به داخل نشي من لا یأمن جاره بوائقه هغه سړی خو به بالکل جنت ته داخل نشي چې د چا د پړوسي او د ګاونډي د تکلیف د وجې نه څوک محفوظ نه وي وایي دا سړی خو به رانه جنت ته داخل نشي. دې وجې عزتمندو خپل بچي شروع کې ما تاسو ته د رمضان شروع کې ویلي خپل بچي ځان سره جومات کې که لږ ډېر ورانۍ کوي خیر دی ځکه جومات کې که ورانۍ کوي نو هغه صحیح کېدی شي خو چې کوڅه کې ورانۍ کوي هغه نه صحیح کېږي. دې وجې نه خپلو بچو ته ژولۍ ونیسئ زما بچیه ما د رمضان روجې نیولې دي او د روجو باندې به د قیامت په ورځ باندې زه دغه ته روان یم جهنم ته روان یم زما بچی ته خو ماشومې ته دا ګناه ولې کې د قاري صاحب کور مخې ته د جومات مخې ته د عالم کور مخې ته دا پلانې بوډا دی بعضې بوډاګانې روجې نیولي ټوله شپه هغوی تلاوتونه کړي د ورځې د هغې سترګې ورشي او ستا بچی وروره نه سکول وی نه مدرسه وی او ته کور کې ولې نه پرېږدې وی شور کوي بهر وځه نو چې ته بهر وځي ظالمه نو بل سړي له به څنګه خوب ورځي چې تا له د خپل بچي د وجې نه خوب نه درځي په کوب کې نو بهر پردي له به څنګه خوب ورځي. ګورې دا یاد لرئ عزتمندو هسې خپل تیار جنتونه مه ورانوئ بچي ځان سره د جومات ته راولئ واړه بچي راولئ چې صرف میتیازې سنبالولی شي او لیونی نه جومات ته راولئ او دا بوډاګان خارختیان بوډاګان په دې کې کار مه لرئ شاته که دا ماشوم او وروسته سب ته به وځه هلکه تا باندې څه خارخ لګېدلی دی ستا بچی بار سیرګټې څکي داس بچی جومات ته راغلی دی ته ورته خپل سب پرېږده بابا ته وایه د ماشوم مخکې که ما باندې خو هسې هم دور تېر شوی دی بچی ته مخکې شه د مونځ چلي زده که سبا به ته امام کېږي سبا به ته قاري کېږي ته د امام پسې جوخ ودرېږه او بچیا موږ نه خو هسې عمر تېر دی تا نه چېرته د عمر تېر نشي ته مخکې صف کې ودرېږه اوس قصه الټه شوې ده ماشومان مخکې ودروئ د دې به خیال ساتو ټول کوئ انشاءالله او د چا چې څومره ډېر بچي دی به ډېر استغفار کوي ځکه چې چا ډېر بچي دي خصوصا پښتانه نو هغه نه ډېر خلک تنګ دي نو چې چا ډېر بچي دی به ډېر استغفار کوي خو صرف استغفار نه کم کسان به داسې دا یو واده وکړي چې د ماسخوتن تراوله به ځان له بچي که کوم ماشوم تراوی نشي کولی ورته بچی دغلته سمله په ناستې وکړه وایي د قاري صاحب اواز اوره د دیوال ته ډډه ولګوه ته صرف اوره خیر دی قرآن دی اوري که نه او یو ټافي ولا والا یو سکریم ولا والا یو شی ولا بچی دام خوره او جومات کې هم کښېنه خو بوډاګان به ورته نه غوسه کېږي دې زوی ته دې ګوره او دلته خوراک کوي هغه ماشوم دې قلارې دې کوي که نه ته حرام خورې په هغې نه شرمېږي او هغه ماشوم په جومات کې حلال خوري نو ولې وشرمېږي دا یاد لرئ ګوره دا زموږ فرقونه دي دا معاشرتي مسایل دي که په دې موږ خیال ونه کړو نو زموږ عملونه ضایع کېږي اوس درته یو څو مسایل بیانومه د روژې متعلق عزتمندو کم انسان چې روژه وخوري د باندې څه لازمي روژه ډېر لوی عمل دی عزتمندو کوم انسان چې روژه وخوري او ټول عمر روژې نیسي د دې یو روژې ثواب هغه ته نه میلاویږي دومره لویه درجه ده دی ټول عمر چې روژې نیسي د دې فرضي روژې ثواب ورته نه میلاویږي څنګه چې انسان ځان له ټول عمر مونځ کوي د جمع ثواب ورته نه میلاویږي دا یاد لرئ دا غټ عملونه دي د دې به خیال ساتئ چې کوم انسان په رڼا ورځې باندې روژه وخوړه قصدن روژه خوړل څه ته وایي یا یې خوراک سکې وخوړو یا یې د څښاک شی وخوړو شربت اوبه وغیره او یا چې کوم دی ښځې سره جما وکړه کوروالی او هغې باقاعده جما وکړه نو دا 3 کارونه چې انسان وکړي د ده روژه ماته شوه او په ده باندې قضام لازم ده او په ده باندې کفاره هم لازم ده کفاره څه ته وایي عزتمندو دا انسان به
2 میاشتې روجي نیسي مسلسل، که په دې روجو کې د دې نه که دا ښځه یو که نر، او په دې روجو کې ته یو روجه منځ کې د بیمارۍ د وجې نه پاتې شوه، بیا به د سره کوي. دومره الله دومره خفه کېږي په دې فرضي روجه خوړلو باندې. وایي 2 میاشتې روجې به هم نیسي، مسلسل به هم نیسي، که بیمار شوې او ګړینګ دې بیږي او روجه دې وخوړله نو بیا به د سره کوي. اوس به ستا دې بیمارۍ ته زه نه ګورم. ځکه ټول انسانان روجه، واړه واړه ماشومان روجې نیولې وه، بیماران باباګانو انسولین به کول، روجه به یې نیوله، او خلکو به ډریپ انجکشن وکړه خو روجه به یې نه ماتوله چې زما روجه سرته ورسي. ته ځوان جان صرف ښځې ته نه شي ټینګېدی، او ما تا نه کومه داسې منې کړې وه، خو شپه ده که نه احل لکم لیلة الصیام، د شپې به دې انګړې دنګړې کولې. نو د دې وجې نه عزتمندو دا یاد لرئ 2 میاشتې مسلسل روجي نیول بیا دا ضروري دي. تر دې پورې که د ښځې پکې مثلا روجي نیولې او منځ کې پکې ماشوم پیدا شو، بیا به د سره کوي. داسې ورځو کې صرف د ښځو د ماهواري بیماري پکې معاف ده، نور پکې اسماف نه دي. که بالفرض یو سړی وي زه نشم نیولی نو روجي هم نشي نیولی، د ټینګ هم نه، او هغه یو روجه دې نه نیوله، اوس دې حال دا دی نو بیا به چې کوم دی د 2 میاشتو روجو فدیه ورکې، خو چې طاقت دې د هغې نه 2 میاشتو روجو فدیه به ورکې. د یو روجي فدیه او د یو مونځ فدیه برابره ده، او د یو روجي او د یو مونځ فدیه د سرسایي برابر ده چې کوم موږ وړوکي اختر کې ورکو. د سرسایي مقدار درته وروسته بیانوم د فطرانې، ځکه دا اهم مسله ده. آسان دا ده چې 300 روپۍ دي په دې ورځو کې، نو چې 300 روپۍ د 2 میاشتو 100 روپۍ شوې، د یو میاشت شوې 9000، د 2 میاشتو 18000. 18000 روپۍ به تم ورکې که ښځې سره میلاو شوې، 18000 به دې ښځې هم ورکوي، 36000 روپۍ به ورکې. نو د دې وجې نه عزتمندو د دې خیال ساتئ. جی ما ته پته نه وه ظالمه ته د 13 کالو او بچي دې وشو، تا ته اوسه پورې دا پته نشته دی چې روجه په څه ماتېږي، فرض روجه ده تا ته مده نشته. جی شوق کې راغلی و ما د الله سره د ملاقات شوق دی نشته، د الله د محبت دپاره ماښامه پورې د صبر شوق دی نشته. نو د دې وجې نه چې چا چې روجي خوړلي دي او بالغ کسانو، سکولونو وخت کې اکثر الکانو خوړلي، خپل زوړ حساب کتاب چیپټر هم کله ناکله ګورئ، زوړ ریکارډ کله ناکله ګورئ چې ما پکې کم کارونه کړي دي. تیر په هیر والا حصه دې کې نشته، ګورئ فرضونو کې تیر په هیر نشته، نفلونو کې شته. فرض خو څه شی دی؟ قرض. فرض مست اینڈ فاسٹ، دا خو ضروري شیزونه دي، دې کې نشته. نو د دې وجې نه چې چا داسې کړي داسې روجې به نیسي. یو دا روجه شوه. دویمه عزتمندو یو بل سوال دی، یو مولوي صاحب موږ نه تپوس کړو چې بعضې بیماران دي هغوی دپاره فدیه ده، او دغه رنګې بعضو بیمارانو باره کې تاسو وایي چې کله دته موقع میلاو نشي نو د باندې فدیه هم نشته دی. مثلا روجې نه بعد ښه نه شو او په دې روجه کې یا په پیله ورځ د اختر باندې مړ شو، نو موږ وایو په دې باندې بیا فدیه هم نشته، ځکه موقع ورته میلاو نه شوه. نو اصل کې بیماران 2 قسمه عزتمندو، دا یاد لرئ. یو دایمي بیمار وي، شیخ فانی دی ته وایي، یا ډېر زوړ بوډا چې هغه انسان ته ډاکټر او هر چا ته پته وي چې دا مزید روجې تر مرګه پورې نشي نیولی، دې ته وایي شیخ فانی. هغه شیخ هغه بوډا چې بس هر څه یې فنا کړي دي او په خپله هم لګیا دی، فاني کېږي، روان دی، خپې اګرې ته دي، غریب روجې نشي نیولی. یا داسې دایمي مرض دی چې ډاکټر ورته وایي چې ټول عمر په تا روجه بنده ده. بعضې بیمارۍ داسې چې هغه که ځوانه لګي که بوډای، خو هغې باندې همیش دپاره روجې بندي، دې ته وایي دایمي مریض. نو داسې مریض به عزتمندو د روجې فدیه ورکوي چې وصي کېږي، ځکه د ده دپاره دا نشته چې دا به مخکې ښه شي او بیا به روجې ونیسي. که بالفرض ښه شو بیا به یې نیسي، خو د ده دپاره چانس نشته ظاهرا، او دا هره ورځ د بل ورځ نه بدتر کېږي، زیاتېږي. نو داسې انسان باندې واجب دی چې دا به فدیه ورکوي، داسې مریضه. خو چې وصي کېږي، که وصي نه کېږي توبه استغفار به کوي، که وړو سره یې وړه پکې ورکولی شي، 2 سېره وړه به ورکوي د یو روجې په سر کې، غنم ورکولی شي، نور څیزونه هم پکې ورکولی شي، د دغه قیمت د 300 قیمت برابر بل شی هم پکې ورکولی شي، جامې کپړې دي وغیره بل څه شی دی، اوس یو غریب لی ورکړه د یو روجې په سر کې، دغه هم پکې ورکولی شي. دویم قسم هغه مریض دی چې هغه عارضي مریض دی او هغه ښه کېدو چانس شته، نو داسې باره کې عزتمندو دا مسله ده چې دا به فدیه نه ورکوي. او که داسې مریض وروسته ښه شو نو دا به روجې لازم نیسي،
او که موقع ورته میلاو نشوه نو دې مریض ته موقع میلاو نشوه چې روجې نیولې وی نو په داسې سړي باندې فدیه هم نشته بیا او فورا مړ شو د بیمارۍ نه بعد او خبره هم نه قضا هم پې نشته نو دې بیمارانو کې فرق دی نو دغه یو باندې فدیه وي دي بل باندې بیا فدیه نه وي دغه دوه فرق بله یو اهم مسله د فدیه او فطرانه څومره د عزتمندو د مختلف سرسایه څومره ده فطرانه څومره ده او فدیه څومره ده د یو روجي چې یو انسان بیمار دی او روجه مستقل نشي نیولی دایمي هغه هم فدیه ورکوي لکه ډېر بوډا سړی مستقل بیمار سړی او دغه رنګې چې کوم انسانانو روجي نیولي دي خو اختر را روان دی په اختر کې به هغه سرسایه ورکوي فطرانه ورکوي د دې دوانو مسله یو ده یو مقدار سره دي او دغه رنګ عزتمندو که کوم انسان د یو مړي فدیه ورکوي مونځ ته تللی دی روژه ته تللی ده د هغې هم دا مسله ده هغه هم دې طریقې سره ورکولی شي نو سرسایه عزتمندو او فطرانه او د یو روجي فدیه د روپو په اعتبار سره د پاکستان مختلف علاقو مختلف ریټونه خو عام چې پاکستان کم لوی مفتیانو اعلان کړی دی نو هغه 300 روپۍ کم از کم فدیه ده د یو روجي او دغه رنګ اختر کې سرسایه د یو سړي او د خپل نابالغ بچي ورکول د یو سړي په سر باندې د یو بچي په سر باندې 300 روپۍ دي بعضینو کې 250 هم دي 240 هم دي خو 300 روپۍ یو محتاط مقدار دی نو دا به ورکوي عزتمند او که بالفرض یو انسان وایي زه لږه ښه فدیه ورکومه یا ښه سرسایه ورکومه نو بیا هغه له عزتمندو دا خو د غنمو په اعتبار سره د وړو په اعتبار سره نو بیا د وربشو په اعتبار سره 600 یا 700 جوړیږي نو دې اعتبار سره چې څومره روجي بیا هغه به حسابې یا سرسایه به یو کس ورکړي او دغه رنګ عزتمندو که د کجورو په اعتبار سره ورکړي نو 400 روپۍ دی ورکړي 2400 روپۍ سرسایه یا د یو روجي فدیه او دغه رنګ زموږ کې کشمش اعتبار سره ورکړي نو 4400 روپۍ 5000 روپۍ پورې ورکولی شي د یو روجي یا مثلا اختر را روان دی وې زه سرسایه ورکومه د اعتبار سره نور ملکونو کې عزتمندو څه حساب کتاب دی مختلف ملکونه دي او مختلف ځایونه دي نو د پاکستان اعتبار سره خو دا دی کوم چې د بار ملکونو کسان دي نو هغوی دپاره بهتره طریقه دا ده چې کوم ملک اوسیږي د خپل ځان او د وړو بچو د هغه ملک اعتبار سره ورکړي ځکه الله پې رحم کړی دی هغه ډېرې ګټي نو په کار دا چې فطرانه هم لږه ډېره ورکړي خو که د ښځې او د مور او پلار د پاکستان اعتبار سره افغانستان اعتبار سره ورکوي هم صحیح ده یا که خپل هم د دې ملک په اعتبار سره ورکوي نو هم گنجایش لري څه خبره پکې دومره نشته دی خو بهتره خبره دا ده چې الله ډېرې درکړي ډېر خرچ کا نو که د نورو ملکونو په اعتبار سره ورکوي نو سعودي عرب او قطر کې د 15 ریالو لواله تر 25 ریالو پورې سرسایه ده هغوی له دې اعتبار سره ورکول پکار دي د یو کس او دغه رنګې د دوبۍ او د امارات د 20 نواله تر 10 درهمو پورې د هغوی سرسایه ده د یو کس 10 درهمه 15 درهمه دا د یو کس او د اعتبار سره ورکړي هلته هم ورکولی شي غریبانان نو خپل ملک ته هم رالیږلی شي او امریکا او کینیډا عزتمندو د $7 نواله تر $10 پورې د هغوی د یو کس فطرانه ده یا د یو روجي فدیه ده چې کوم سړی روجه نشي نیولی داسې ورکوي انګلینډ کې تقریبا 3.5 پونډ نواله تر 5 پونډو پورې فدیه ده ځکه ستاسو رشته داران هغه ملکونو کې دي بل زموږ بیان هم مختلف ځایونو کې تقریبا 10 لکه کسانو نه زیات زموږ فالورز دي هغې اوري نو هغوی په تمه باندې چې سرسایه بیان کړی شي عمان عزتمندو په هغې کې 1.5 ریال نه 2 ریال و 2 ریاله چې ورکړي د عماني ریال دا د هغوی فدیه ده نو فدیه او دا څیزونه ورکول پکار دي نو دا بله اهم مسله شوه عزتمندو دا درته د فدیې مسله بیان شوه نو د دې څیزونو ډېر زیات خیال ساتل پکار دي الله رب العزت دې موږ او تاسو نه په دې عملونو باندې راضي شي او چې کوم عملونه رانه خراب شوي دي الله رب العزت دې هغه موږ نه هم قبول کړي او یا دې د هغې د تاوان ورکولو او د هغې د ازاله ورکولو الله موږ له په دنیا کې توفیق راکړي عزتمندو دا یو څو مسلې دي یو خپل ماشومان د کوڅو نه وساتئ عزتمندو قسم دې د روژه کې دوی د ماښام نه بعد بعضې ماشومان دي هغوی دا هګۍ جنګۍ او جواري کوي پې دا جواري ده که نه چې تا وګټله مال راکړه مال تعالی کې بیا ستا زوی کور ته ارزانې هګۍ راوړي ماتې مور ورته دومره خوشحاله زما بچی دومره هوښیار شوی دی هګۍ په 10 روپۍ ده او ده په 15 او په 10 روپۍ راوړې ده دا د حرامو هګۍ ده د جوارۍ والا چې ماته چې هغوی ارزانه خرڅوي او ته خوشحاله یې ورته
عزتمندو د خپل بچو خیال ساتي او فدیه درته بیان شو چانه قصدن روجي ماتي شي هغه هم دا کی کوم کسانو مدرسو سره ماهانه امداد کړو په پیل هغه مېش باندې ټول پیسې راکړي به واپس هم ځان غلې کو څنګه چللی زه هم ډېر خوشاله کړم مدرسې د پوره میاشتې کار وشو کوم کسان مدرسې سره مدد کول غواړي پوره کال عالمان قاریان سبقونه وي عزتمند فطرانم پکې ورکولې شي صدقات زکات هم پکې ورکولې شي د یو استاد عزتمندو یا د دې د طالب علم د میاشتې خرچه برداشت نو سبق بل څوک وي عملنامه بستا ګډه کیږي او قاری سے معشوم بوال خوري او تا ته بچکم د ثوابونه او اجرونه لیکل کیږي سخت و پاغه تیریږي جنت بستا جوړیږي نو ان شاء الله دې ټولو کارونو کې به ایصالو کړ الله دې عمل کول توفیق راکړي اذان وکړي